أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة بقرة سلور حصے وا اولنی حصہ کی درې بابو پای کې بیان د مسلې د توحید ویمه حصہ 96 نمبر آیت شروع شوه هغې کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رسالت او په هغې باندې نهه اعتراضونه هغه ذکر کېدل. دوم او د اتم اعتراض ترمنځ د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر شوه لپاره د دریو مقصودیو خبرو. بیا ورپسې اتم اعتراض هغه ذکر شو د هغې جواب. اوس د دې ځای نه نهم اتم اعتراض ذکر کېږي د نبي علیه السلام په رسالت باندې د مشرکانو او دارنګې د یهودو نو د هغې جواب ذکر کېږي. اتم اعتراض داو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د قبلې بدلولو حکم راغی. مشرکان او یهودو دا اعتراضونه شروع کړل که دا حق پیغمبر وي نو ده به سحر یو قبلې ته او ماښام بلې قبلې ته نه مخ کوه. ده له خپله چې کوم دی وار پار دې خطا شو دي ورته څه بند وله نه ورځي چې کوم یو ته مخ کوم. دا حق پیغمبر نه دی. حالانکې ښه ورته پته وه قبلې ته مخ کول بیت الله ته او بیت المقدس دواړو ته مخ کول دا د آخري پیغمبر نشاني وه. دا د دې په کتابونو کې دا پیغمبر به جامع الملل یو ټول دینونه به ده ته راجمع کېږي او دارنګې جامع القبلتین به دواړو قبلو ته به مونځ کوي او دارنګې آخري قبله به د بیت الله وي. دا ورته ښه پته وه خو د ضد او د عناد د وجې اعتراضونه شروع کړل. اوس دې ځای نه هغه اتم اعتراض د هغې او د هغې جواب. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي سردا چې وایي با بې وقوفه خلک من الناس د خلکونه ما ولاهم څه چې واړول دوی لره عن قبلتهم التي د قبلې د دې هغه نه کانو علیها چې دي په هغې باندې وو. څه څیز دي د خپلې قبلې نه واړول. قل وای پیغمبره اول جواب لنډ حاکمانه لله المشرق والله لره اختیار د مشرق دی والمغرب او د مغرب. مشرق او مغرب دا د الله په حکم کې. الله خو هله چې کوم طرف ته حکم کوي هغه طرف ته به کته کېږي. یهدي من یشاء الی صراط مستقیم توفیق ورکوي چاته چې خوښه شي په طرف د نیغې لارې. هدایت نصیب کوي چاته چې خوښه شي. د چا په زړه کې چې انابت وي الله ورته هدایت نصیب کوي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. ویم جواب حکیمانه جواب اولنی حاکمانه چې الله حاکم دی چې کوم طرف ته حکم کوي نو معنی به ویم حاکمانه جواب کوي چې حکمت په دې کې ځکه چې صحابه کرام او نبی علیه السلام د آخري امت دی جامع الملل دی. د ټولو ملتونو دینونو یو ځای کوونکی دی. نورو ملتونو کې دینونو کې بیت المقدس ته مونځ راغلی و. الله دې دواړو طرف ته دله د مخ کولو حکم ورکړو دې لپاره چې دا ټول خلک به د باندې متفق شي. وکذلک جعلناکم دارنګې ګرځولي وی موږ تاسو امتا یوه ډله وسطا معتدله درمیانه لتکونو شهدا دې لپاره چې شی تاسو بیان کوونکي علی الناس په خلکو باندې ویکون الرسول او شي دا پیغمبر علیکم شهیدا په تاسو بیان کوونکي. دې لپاره چې مرکزیت دله درکړي یو ځای دله درکړي یو مرکز دله درکړي چې د هغې نه تاسو د توحید اواز ټولې دنیا ته ورسوئ. نو بیت الله ته د مخ کولو حکم راغی ځکه بیت الله کې چې کوم ځای حج او عمره کېږي او خلک راځي د هغه ځای نه د دین اواز ډېر خورېږي په نسبت سره بیت المقدس ته. نو دې وجې نه الله ورته بیت الله ته د مخ کولو حکم وکړو. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. دویم حکمت و چې دې کې حکمت دا و چې د پیغمبر متبعین هغه پکې معلوم شو. دارنګې منافقان او هغه خلک چې هغه پیغمبر تابعداري نه کوي بلکې د خپل ډلې او دارنګې د خپل ملت تابعداري کوي چې هغې ته جدا شي. ما جعلنا القبلة التي نه د ګرځولې موږ هغه قبله كنت علیها چې ته په هغې باندې وي
الا مگر د دې لپاره لنعلم دې لپاره چې موجوده کو منا غسوق يتبع الرسول چې تابعداري د پیغمبر کوي ممن دا غچانا ينقلب على عقبيه چې هغه ګرځي واپس کیږي على عقبيه په خپل کوتو باندې دې لپاره چې پاخه مؤمنان ښکار شي او هغه خلک جدا شي چې کوم مرتد کیږي او کوم پاخه مؤمنان نه دي. دویم حکمت په دې کې دا په تحویل د قبله کې وان كانت لكبيره یقینا دا ډیر ګران ده الا على الذين هدى الله مگر نه ګران ده په کسانو باندې چې توفیق ورته ورکړي الله. په دین مضبوط پاتې کېدل او دانګي ایمان مضبوط پاتې کېدل دا چې کوم د استقامت دا د هر چا په لاس کې دا الله چې چاله توفیق ورکړي نو یې په دې مضبوط پاتې شي. ډیر خلک هغه په سختو کې د دین نه ووري وما كان الله ليضيع ايمانكم نه دی الله چې ځای کې عملونه ستاسو دا د یو بل شوکې جواب شو چې یاره دی چې کوم د بیت المقدس تم ډېر منځونه کړي دا هغه منځونه بس کېږي دا جواب شو چې هغه منځونه الله رب العزت د هیڅ عمل نه بربادوي. بخاري معنا کوي د ایمانکم صلاتکم ځکه دی بیت المقدس ته منځونه کړي او اوس بیت الله ته راواخلي نو دا هغه منځونه بس کېږي. وما كان الله نه دی الله ليضيع ايمانكم دا چې ځای کې ستاسو هغه منځونه ان الله بالناس لرؤوف رحيم کنا الله په خلکو باندې مهربان نرمي کوونکی او مهربان ذات دی. اذ نرى تقلب وجهك في السماء تسلی او تنبیه داعی ته نبی رسول الله والسلام ته تسلی چې قد نرى تقلب وجهك په تاګي سره لیدا منګه پریشانی د مخستا په سماء په اسمان کې وستا پریشانی موږ اسمان د پاسه لیدا ستا په مخ کې نبی رسول الله والسلام چې اوله بیت المقدس ته مخ کو نو د بیت الله سره مینا واه چې بیت المقدس ته مخ کو نو يهوديان هغه ورو چې کوم د دین طرف ته مایل شو ځکه هغه د هغه قبله و نو شپارس ولس میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه قبله ته منسوب یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پریشان او ځکه نبی علیہ السلام ته پته و چې بیت الله ته د مخ کولو حکم برازي خو هغه وخت کې يهود هغه د اسلام ته ډیر مایل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو خوله چې د حکم کې لږ تاخير وشي الله رب العزت د په مخ باندې نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې د پریشانای هغه اثر اولیدل. الله قد نرى تقلب وجهك فتاکی سره لیدل منګه پریشانی د مخ ستا په سماع په اسمان کې ولا نولینک نحام هوا بډو تعالی قبلتن هغه قبله ته ترزوها چې بستا خو شو ته پای خوشاله بیا رستو الله ورته تسلی ورکړه چې بدای به ته خوشاله ان شاء الله رستو. وولي وجهك نوالا ومخته پر شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم کوم ځکه چې تاسو فولوا وجوهكم واړه وي مخونه پر شطر او په طرف د بیت الله باندې وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق یقینا کسان اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی ورته تورات علم اهل کتاب لا يعلمون یقینا به پوهیږي انه الحق چې یقینا دا تحویل د قبله او بدلول د قبله دا حق خبره ده حق حکم دی من رب طرف د رب دنیا دې ته معلومه ده چې دا حق حکم دی او دا د اخري پیغمبر نه خو چې دی بیت الله ته مخکې بیت المقدس ته مخکې بیا بیت الله ته مخکې نو دې خو پوهیدل بیا هم چې کوم د رضا او د عینات د وجې چې کله دې بیت الله ته مخ کو راغی اعتراضونه شروع کړ وما الله بغافل عما يعملون نه الله نه خبره ده هغه څه چې دوی عملونه کوي. ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية تنبيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جنودي فکر مکوا ولا ان اتيت جری تر اتلو کې هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورته تورات علم ورکړی شوی دی بكل آیت په هر یو معجزه او په هر یو جواب د هر یو سوال جواب ته دی ورکړي بیا هم ما تبعو قبله تقدیس تعالی قبله تابعداري نه کوي قبله تعبیر د پوره دین نه کیږي ستاره دین تابعداري نه کوي ګټور د هر قسمه فرمایشي معجزه راړي دا زیدیان او عنادیان دي حق دی پیژنې دا نه چې جهالت د وجې کوم دین کار کوي وما انت نه ته به تابعداري کوونکې قبله ته هم دې قبله تا تر دې اجازه نشته چې دې په دین پسې شي وما بعضو ما او ندي بعض دې نه تابعداري کوونکې قبله ته بعضو نه قبله د بعضو دې په خپل میس کې اختلاف کوي ځکه غیب چې کوم دې بعضو په بیت المقدس کې دنه بعضو به یو ګټه مخ کړو بعضو بل ګټه مخ کړو په خپل میس کې دې اختلاف بعضو به یو ګټه وي دا زمون قبله را بعضو نه دا نه دارا په بیت المقدس کې به دې دنه چې کوم نه غو یو ګټه بل ګټه مخ کړو دې خپل قبله په اتفاق سره چې کوم نه دا تابع نه دي تاسو سره دې دین ته وړاندې دي تابعداري کوي ولا ان اتبعت او مجاهد تابعداري کوي نو خواهشات ودي من بعد ما رسولاینا چراغ ته من العلم د علم نه انک اذا لمن الظالمین یقینا په دغه وخت کې د ظالمانو نه ته دې تابعداري وکړه روز دا نه چې تاسو د دین اسلام علم راغی نو ته په دغه وخت کې د ظالمانو نه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه دلیل رقمي او زورنا چې هو ورته پتره واسي اعتراضونه الذين آكسان آتيناهم الكتاب ورته منګ علم د تورات يعرفون او پیجن حقانیت د پیغمبر لرا
کما لکه څنګه یعرفونه چې پیژني ابناءهم خپلو زامنو لره، څنګه چې په خپلو زامنو په هغې باندې د دې شک نشته په خپل زولی باندې، دغرانګې د دې پیغمبر په حقانیت باندې هم د دې هم معرفت شته دی. دیا نه چې دوی پیژني نه دي چې کوم دی جاهلان دي او سره د ضد نه چې کوم دی بیا نه مني. وان فريقا منهم یقینا یو ډله د دوی نه لا یکتمون الحق هغه پټوي حق لره او هم یعلمون دوی پوهېږي حق پټوي حق ورته معلوم دی بیا هم نه مني. الحق من ربک حق د طرفه د رفتانه دی. الحق تحویل د قبلې د دې قبلې را بدلول دا چې کوم دی حق د من ربک د طرفه د رفتانه دا حکم حق حکم دی د طرفه د رفتانه. فلا تکونن نه مه کېږئ تاسو من الممترین د شک کوونکو نه په دې قبله کې. ولکل وجهة دریم حکمت په دې کې بلې قبلې ته بیت الله ته ځکه واړولی چې تاسو مستقل امت یې د هر امت خپله قبله وه. نو الله رب العزت تاسو له چې کوم دی ځان له قبله درکړه تاسو بیت المقدس ته مخ کولې نو د یهودو قبله وه د مخکې نه هغه هم یو امت و. ولکل وجهة د هر یو امت یو طرف دی نه مخ اړولو ومولیها چې هغه هغې ته مخ اړوي. فاستبقوا الخیرات نو تاسو مخکې والئ وکړئ دې نیکو ته. تاسو ته چې کوم دی ځان له مستقل یو قبله پکار وه نو تاسو ته یې ذکر بیت الله مقرر کړو. اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله راتله به په تاسو باندې الله چېرته چې موږ یره د آخرت چې په کوم ځای کې ښخ کړی شوی او چېرته که ځان خو وسوځوو او که نه دغسې ښخ کړی شوی الله به د قیامت په ورځ ځان ته راوبلي. کوم ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله راتله به په تاسو باندې الله جمیعا ټول په ټوله ټول به الله راغونډي میدان محشر ته. ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر په هر یو څیز قدرت لرونکی دی. ومن حیث خرجت دوی به اعتراضونه کوي ته خپل کار جاري ساته. ومن حیث خرجت رقم دی چې ته ووتې وولې وجهک نو واړوه مخ دې شطر المسجد په طرف د مسجد حرام کوم ځای کې چې موږ نو قبله ستا هغه بیت الله د هغې ته مخ کوي. وانه للحق من ربک یقینا دا حق دی له طرفه د رفتانه. وما الله نه دی الله بغافل نه خبره عما دا څه نه تعملون چې تاسو عملونه کوئ. ومن حیث خرجت څلورم حکمت د هغې لپاره دوباره حکم ذکر کوي. ومن حیث خرجت رقم دی چې ووتې چېرته نه چې ووتې فولې نو واړوه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې دغه چې کوم دی مکان چې کوم ځای کې هم وي. وحیثو اوس زمانه چې په کومه زمانه کې هم وي. وحیثو چېرته چې هم وي حیثو ما کنتم کوم ځای کې چې هم وي تاسو چې کوم موسم وي او کوم دغه وي ورځ یې که شپه وي. فولو نو واړئ وجوهکم خپل مخونه شطره په طرف د مسجد حرام باندې لئلا یکون للناس علیکم حجه. څلورم حکمت ذکر کوي د قبلې د بدلولو چې حق اعتراضونه به تاسو بیا دوه کېدل او صحیح اعتراضونه به وه که تاسو قبله نه بدلولی. یو دا چې دا ابراهیمي پیغمبر دی نو په کار خو دا وه چې د بیت الله بیا قبله وي. د ابراهیم علیه السلام قبله هغه بیت الله او دا د ابراهیم علیه السلام په نسل کې و. یو به دا اعتراض بیا راته و. دویم اعتراض به دا راته و چې دا جامع بیت الله مقدس ته خو نه مخ کولې نو بیا به هغوی دا اعتراض کو چې دا خو جامع الملل نبي دی دا داسې پیغمبر دی چې ټول دینونه په ده باندې رایوځای کېږي نو دی یوازې بیت الله ته ولې مخ کوي. بیت المقدس ته که نه مخ کولې نو هم اعتراض هغوی کوو که بیت الله ته یې مخ پر هغې نه وروسته نو هم هغوی اعتراض کوي. د هغوی په اعتراضونو پسې مه ځه چې کله د بیت المقدس ته مخ کړو بیت الله ته نه مخ کړو دا د حق پرستو لپاره او دا چا په زړه کې چې انابت وي نو هغوی دپاره دا پوره ده. الله یکون دې لپاره چې نشي للناس لپاره د خلقو علیکم په تاسو باندې حجة دلیل حجت هغه دوه حق اعتراضونه الذين ظلموا مگر هغه کسان چې ظلم وکړي منهم د دوی نه فلا تخشوهم تاسو مه یریږئ د دوی نه واخشوني زمانه ویریږئ د دوی د اعتراضونو نه مه یریږئ چې تاسو په دین اعتراض کوئ تاسو په حلیه اعتراض کوئ د دې اعتراضونو پسې مه ځئ د الله نه یریږئ چې الله څه وایي هغه کوئ. وليتم نعمتي دې عبارت چې پوره کوم نعمت خپل علیکم په تاسو باندې نعمت کوم د قبلې بدلول ولعلکم تهتدون هم تاسو هدایت ومومئ. کما ارسلنا لکه څنګه مې چې رالیږلو فیکم په تاسو کې رسولنا ستا دی یتم نعمتي لاندې داخل دی یو نعمت د قبلې بدلولو او دویم نعمت د پیغمبر رالیږلو. کما نعمت مې در باندې وکړو لکه څنګه چې مې رالیږلو فیکم په تاسو کې رسولا پیغمبرو منکم ستاسو د جنس نه بنده و انسانو یتلو علیکم لستل به په تاسو باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه ویزکیکم او پاکولی تاسو د اخلاقو رذیلونه هغه بدو کارونه او بدو اخلاق هغه تاسو نه لرې کول ستاسو تزکیه یې کوله. ویعلمکم ښودلی تاسو ته الکتاب قرآن والحکمت او سنت ویعلمکم ښودلی تاسو ته ما لم تکونو هغه چې نه وای تاسو تعلمون تاسو پای پوهېدئ په کومو څیزونو چې نه پوهېدئ د هغې علم یې درته درکړو. فاذکروني ما یاد کړئ اذکرکم نو زه به تاسو یاد کړم. فاذکرونی ما یاد کړئ مطلب زما نعمتونه ومنئ زما شکرګزاري وکړئ. اذکرکم نو تاسو به یاد کړم. فاذکرونی ما د نعمتونو په شکریا باندې یاد کړئ. اذکرکم نو تاسو به یاد کړم په بدله د نعمتونو کې
تاسو نه به نور نعمتونه درکوم واشکروا لي زما شکر وباسئ ولا تکفروني ناشکري مه کوئ اذکرکم یو ستاسو یادول دي یو زما یادول دي فاذکروني تاسو ما یاد کړئ زما نعمتونو شکریا ادا کړئ زما د نعمتونو په بدله کې زما عبادت کوئ نو اذکرکم تاسو په داسې مجلس کې یاد کوم چې هغه د دنیا د مجلسونو نه غوره تاسو ما د انسانانو مجلس کې یاد کړئ زه به د ملایکو مجلس کې یاد کوم د الله یادول هغه د مخلوق د یادول نه ډېر اوچت دي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة تلقین لګولو ته ځان مضبوط کړئ یا ایها الذین آمنوا و ایمان خاوندانو استعینوا ځان مضبوط کړئ امداد حاصل کړئ بالصبر په صبر سره والصلاة په مونږ سره مونږ کوئ صبر کوئ په مصیبتونو باندې دنیا کې څومره مشکلات راځي نو صبر کوئ صبر د هر څیز علاج دی ان الله مع الصابرین یقینا الله سره د صبر کوونکو نه دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اوس د دې مسلې لپاره چې کوم خلک چا باندې اعتراضونه وکړي شو او چا سره جنگ وکړي شو شهیدان شو چې په کوم اعتراضونه کېږي په کار دار چې ځان مضبوط کړي هر اعتراض ته دغه جواب دی حکومتونه پې لګي نو د هغې چې کوم دی نو هغه دفاع کوي خپله او که څوک ور هغې خلاف باندې تور او ټوپک رالي جهاد ورسره کوي نو په کار دا دی چې دوی راپاڅي د هغوی سره وجنګېږي نو که مړ شو نو دا عبث مړ نه دی د عامو خلکو په شان د آخرت ژوند د ده د ټولو نه اعلی مرتبې والا دی ولا تقولوا مو ویل لمن چاته یقتلو چې قتل کړی شو فی سبیل الله د الله په لاره کې امواتون عبث مړو دا د عامو مړو په شان نه دي بل احیاء بلکې دا په اعلی ژوند باندې ژوندي دي د آخرت لوی ژوند یې ته حاصل لوی مرتبې ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهېږئ د دوی په ژوند باندې د ژوند په نعمتونو او په هغه دغه باندې تاسو نه پوهېږئ ولنبلونکم بشیء من الخوف تلقین د صبر امتحانات به راځي نو صبر کوئ ولنبلونکم هغه امتحان به کوو په تاسو باندې بشیء په یو څیز باندې من الخوف د یارې نه یاره به راځي د دشمن دارنګې خلک به دمکیاري درکوي والجوع دارنګې امتحان به کوو په تاسو باندې په لوږې سره لوږه به راځي مال بني دارنګې چې کوم دی نو بله بني لوږه به راځي تنده به راځي ونقص من الاموال او په کموالو باندې په کموالي د مالونو باندې مال خو به کمیږي کله کله مال به هلاک شي د الله طرف نه به امتحاني والانفس دارنګې د نفسونو په کموالي خپل خپلوان رشته دار هغې کې به چې کوم دی نو خلک به در باندې د دې مسلې د وجې عملي وکړي رشته دار به دې شهیدان شي بس ثمرات یې دارنګې کموالی د میوو به در باندې راځي هغه فصلونه به درته تباه کړي لکه د شیخ القرآن رحمت الله علیه ملګري چې په باړه کې څومره وو دغه ټول کورونه یې سوځولي صرف د دې مسلې د وجې هغوی به یو مزارونو ته او پیرانو ته به سجدې نه کوئ سجده د الله حق دی او عالم الغیب صرف الله دی پیر په غیبونو پوهېږي نو د دې د وجې نه د هغوی کورونه یې وسوځول هغوی بیا راغلل صحابه کې آباد شو د مسلې په بیان کې دارنګې د جهاد د مسلې په بیان کې دا امتحانات به راځي وبشر الصابرین زیر ورکړه صبر کوونکو ته الذین اذا اصابتهم مصیبة صبرناکو نښې ښیي علامې ښیي د هغې صبر کوونکي کوم دي الذین دا کسان دي اذا اصابتهم مصیبة کله چې ورسېږي دوی ته څه مصیبت قالو نو دوی وایي قالو ای اعتقدوا دوی عقیده ساتي له دې خبرې انا لله چې یقینا موږ د الله یو وانا الیه راجعون موږ د الله ته واپس کېدونکي یو د عذاب او د امتحان فرق پته او په دې لګي چې کله مصیبت راشي او د شکایت کوي الله ته چې الله صرف زه دې لیدلی یم په دې دنیا کې او په ما باندې راځي نو دا بیا عذاب دی دا امتحان نه دی او که نه دی په دې کې صبر کوي وایي چې دا د الله د طرف نه او صرف په ما نه دی دا د دنیا په هر مسلمان باندې راځي نو او صبر کوي په هغې نو دا بیا امتحان دی اولئک علیهم صلوات من ربهم ثمره او نتیجه چې دغه خلک علیهم په دوی باندې په دغه صبرناکو خلکو صلوات شاباسي دي من ربهم په طرفه د رب د دوی نه شاباسي دي په دوی باندې ورحمتونه مهرباني د الله د اولئک دا خلک هم المهتدون دي دي غلا مونږ ان الصفا والمروه من شعائر الله نهم اعتراض د يهودو په نبی عليه الصلاه والسلام ته مونږ د بوتانو د سجدونو منې کوي نو صفا او مروه په دې باندې هم بوتان پراته دا هغه یو جنۍ او لکو چې په بیت الله کې زنا کړې وه او الله رب العزت ته ګټې جوړې کړې وې ګټه شوي دواړه نو دا یو بوت بیا په صفا ایښودی و صفا او نایله یو یې د صفا په ډېره ایښودی و بل یې د مروه په ډېره ایښودی او خلکو به د عبرت دپاره چې کوم دین د هغې نه چاپېره ګرځېدل او ننداره به یې کوله چې حج ته به راغلو بیا چې کله دین اسلام راغی نو دغه بوتان هغه هر سره بیت الله نه ختم کړی شو او د حج یو رکن کې دغه صفا مروه په منځ کې هغه منډه چې هاجرې بیبي وولې وه د ابراهیم علیه السلام کور والا اسماعیل علیه السلام سره دپاره د اوبو دپاره هغه ځای کې منډه والې وه نو الله ته د هغې هغه منډه خوښه شوه نو حاجیانو سه هغه ځای کې منډه وي نو نبی علیه السلام دا حکم بیان کړ مشرکانو او دارنګې منافقانو یهودو اعتراضونه شروع کړه چې موږ د بوتانو له طواف نه منې کوو د عبادت نه او پخپله چې کوم دی په صفا مروه په میاس کې منډې وایي نو دغلته هم چې کوم دی بوتان پراته نو د هغې جواب
ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا مروه د عزتمند ځایونو د الله نه شعائر الله هغه ځایونه چې الله ولې عزت ورکړي دي او دې ته عزت د هغه منډې د وجه د هاجري بیبي ملاو شو چې د الله دین له تکلیفونو برداشت کړي الله ته دغه منډه خوښ شو. ان الصفا والمروه یقینا صفا مروه د عزتمند ځایونو د الله نه دي. فمن حج البيتان چا چې حج د بیت الله او کوي اعتبار یا عمره وکړه زیارت کوي عمره لزی بیت الله زیارت کوي عمره د بیت الله زیارت فلا جناح علیه نشتر ستنسیا په د باندې سګونا په د باندې ایت طواف بهما دا چې طواف کوي په دواړو صفا مروه باندې چې حج لاړ یا عمره لاړ نو په د باندې سګونا نشته چې دې میس کې منډه وي بلکې دا باقاعده یو سنت عمل دی. ومن تطوع خیرا چا چې وکړه نیکی خپل خو باندې یې نفلی وکړه فإن الله یقینا لا شاکر قدردان دی علیم قوازات دی. الله رب العزت چې کوم دی نو هغه بنده د عمل قدر هغه الله څخه کوي الله ول بدلی ورکړي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات سورنا پټونکو د حق ته او اعتراضونه کوونکو ته چې څو پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه باندې اعتراضونه کوي او دا نه حق پټي نه غي ته سورنا. ان الذين يكتمون يكتمون چې دی پټي ما انزلنا چې موږ را لګل دي من البينات دلایلنا او والهدى د هدایتنا من بعد رسل ما دا اغنا بیناه چې موږ بیان کړی دي للناس خلق ته فی الكتاب او تورات کې بیان شو په قران کې بیان شو بیا دي دا پټي اولئک نو دغه بدبخت چې یلعنهم الله لعنت وي په دی باندې الله ويلعنهم اللائنون او لعنت وي په دی باندې لعنت وي کې نغا بندګانو لعنت البعد عن الرحمت الله د الله د رحمت نه لري والي. الا الذين تابوا واصلحوا دعوت توبه اوس هم وخت راشه توبه وباسي بيديني پرې ده توبه وباسي. الا الذين مگر کسان تابو چې راوګرځي د الله دین ته واصلحوا او عمل درست کو خپل او بیان و بیان یو کو د دې خبرې چې ارزه په غلطه باندې او ما دا د عالم د توبه شرایط شو چې کوم انسان یو غلط عمل وکړي او د دین ته راغی نسبت وکړي یا غلط کار وکړي او توبه وباسي رسونه په کار دار چې دې بیا بیان وکړي چې ما کوم کار کوم دا بی دیني و کله کتاب په ذریعہ سه بی دیني خورا کړي نو په کار چې کتاب په ذریعہ دا غینه رجوع وکړي یا د بیان په ذریعہ کړي نو چې بیان په ذریعہ دا غینه رجوع وکړي. فاولائک اتوب علیهم دا خلق مهرباني کوم څه په دوی باندې وانه تواب الرحیم او زم بار بار توبه قبلهم کې مهربان ذات. ان الذين كفروا وماتوا یرا نکون کو توبه دي سو توبه نو باسي توبه نو باسي الله ورته حکم وکړو مهلت ورکو بیا هم دې توبه نو باسي. ان الذين كفروا یقینا هغه سان چې انکار وکړ الله د آیاتونو نو ماتو مړ شو دي وهم کفار په داسې حال کې دي او کافرانو د کفر مرګ ورته نصیب شنو اولایګه دغه بدبخت چې علیهم په دې باندې لعنت الله لعنت الله دی والملائکه او د ملائکه والناس اجمعین د خلق ټول پټولا خالدین فیها همیشه په جهنم کې لا يخفف وسبق باندې کړی شي عنهم العذاب الذين عذاب ولا ينظرون بدیل مهلت ورکړي شي دوباره چې دنیا ته راشي مهلت ورته نه ملاويږي بس دغه ژوندو و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. مساله د رسالت هغه د توحید د پاره و د نبی رسول الله والسلام د رسالت او دغه نه دفاع هغه د دې لپاره و چې د توحید په مسله دا غونه لګي نو توحید مسله دوباره ذکر کړي. و الهکم اله واحد اله تاسو اله یو دی د عبادت لایق چې نه هغه دغه یو الله دی لا اله نشته بل یو تن د عبادت لایق الا مگر هو دغه یو الله دی الرحمن عام مهربان الرحیم خاص مهربان. ان فی خلق السماوات والارض دلائل توحید د بار عقلی دلائل چې الله یو دی هر څه الله کوي دا غیر لپاره یو دلیل. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو ولا زوی رزمکه کې وخت اختلاف الليل دان کې په اختلاف د ورځ او النهار او د شپې کې شپه وګدیږي ورځ لنډیږي او شپه لنډیږي نو ورځ وګدیږي دا اختلافات څوک راولي دا الله راولي. والفلک التي باغ کشته کې تجري چوڑی فی البحر په دریاب کې بما هغه سامانونه ينفع الناس نه فور کې هل کوتا کشتو د نه ګورای دارنګ اجازهونه ته په دریاب کې رواني هر خلکو د فائدې سوزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړي دا څوک کوي دا الله کوي. وما انزلنا هر څه ډوبېږي بلکې کې الله دا صفته لري چې د اوس نه ډوبېږي دا پاسه سامان یې دریاب باندې پورو باسي دی نه ډوبېږي دا دغه پچای هله صلاحیت بده کې هغه الله یې دی. وما انزل الله من السماء او هغه چې راوري الله د اسمان نه برنه اما ان صوبو فاحيان راجوندې کوي به پر سلام او چزمکا بعد موتها رسول وجودو دا غینا زمکه مرګ څه د هر مرګ دغه صلاحیت ختمېدل لري زمکه صلاحیت ختم شي هغه پټ نه راځي وچ شي الله په دغه وګ بیا راجوندې کی دا څوک پیدا الله کوي. وبس فيها من كل دابه او خار کړي دي په زمکه کې من كل دابه د هر قسم زنده سرونه وتصریف الرياح او د چلولو د بادونه چلی یا واغانی چلی والسحاب المسخر او غوریت چې تابع کړی شوی دا بین السماء په میان د اسمان کې ولر د رزمکه کې
هغه وریځ چې اسمان او د ځمکې په میاس کې دا او بارانونه چې راورېږي دا څوک کوي له آیات خامخا دي کې نښې د قدرت د الله دي لقوم دپاره د قوم یعقلون چې د عقل نه کار اخلي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم زورونه مشرکانو ته سره د دلایلو دی بې عقلو ته ګوره دي چې کوم دی د الله نه بغیر بل چا سره د خدایتوب مینه کوي او هغې ته سرونه کته کوي د هغه نه غواړي ومن الناس بعضې د خلکو نه ما هغه څوک دی یتخذ جنسي من دون الله ما سوا د الله نه اندادا خدایانو اندادو جمع د ند د په مثل د الله بل یو تن داسې چې کوم دی بل یو ذات هغه رانیوي په خدایتوب او د هغه چې کوم دی بندګي کوي یحبونهم مینه کوي دوی د هغې سره که حب الله په شان د مینې د مؤمنانو د الله سره څنګه چې مؤمن هغه چې کوم دی نو مینه کوي د الله سره د خدایتوب یره ترې نه ساتي تمه ترې د خدایتوب ساتي دارنګې هغه ته الله وایي او د هغه نه خپل حاجات غواړي نو داسې دغه مشرکانو دي چې کوم دی نو د الله نه بغیر بل څوک په خدایتوب ونیوي د هغه نه خپل حاجتونه غواړي او د هغه ته عبادتونه کوي نو دا خلک دا پکې تم شته دی نو د هغې ته زورونه ورکوي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړلی اشد حبا ډېر سخت په مینه کې د الله سره دا مشرکان د خپلو خدایانو سره دومره مینه نه کوي لکه څنګه چې مؤمنان د الله سره کوي ځکه لکه صحابي واقعه وایي موږ به چې کوم دی د خوراک د څیزونو نه بوت جوړ کړو نو موږ به ورته سجدې کولې خو چې وږي به شو نو هغه بوت باندې به راونښتو هغه خو به وخوړو نو دوی د خپل خدای سره دومره مینه نه کوي چې کله به د دریاب په میاس کې راګیر شو نو هغه به چې کوم دی نو بیا به ترې هغه بوتان یېرو لات او منات او عزا به ترې نه یېرو بیا به یې الله کولو او مؤمنان د الله په خدایتوب او د الله په اله کېدلو باندې دومره مضبوط ایمان ساتي چې په حس او ساعت کې نه پرېږدي تر دې چې خپل جان او مال د دې نه قرباني ولو یرى الذین ظلموا یرون العذاب کاش چې لیدلې هغه کسانو کاش چې پوهېدلې کاش چې علم وي هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړلی د هغه وخت اذ يرون العذاب کله چې دی وویني عذاب په قیامت کې ان القوة لله جميعا چې یقینا طاقت او قوت ټول هغه الله لري د طاقت او قوت مالک الله دی وان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والده کاش چې دې ته د علم وي چې په قیامت کې به ټول قوت او طاقت او بد الله یو الله سخت عذاب والده دی بلا شرک نه وکړي استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا بایکاټ د عابدین او د معبودین نه دارنګي د لیډرانو د کارکونانو نه استبرأ الذين کله چې بیزاری او کاش چې دې ته علم د هغه وخت استبرأ الذين کله چې بیزاری وکړي هغه کسان چې تابعداري کړې شوي وه لیډرانو هغوی ځان بیزاره کړي من الذین د هغه کسانو نه اتبعوا چې تابعداري کړو کارکنانو الله ته ورکړي وو چې ځای خپل کار کوئ موږ تاسو ته ویلو خو موږ به ځان پسې په زوره نه وی راښکړي تاسو راپسې راتلئ او بیزاري ترې نه هغه اعلان د بیزارۍ او بایکاټ ترې وکړي ورأوا العذاب وویني عذاب جهنم وویني وتقطعت او کټ شي بهم الاسباب په دې باندې هغه واسطې او دارنګې هغه رشتې د مینې د لیډر او د کارکون چې کومه رشته ده د مینې محبت هغه ختم شي او حقیقت وویني چې زه خپل لیډر کوم طرف ته راښکلم او زه کوم طرف ته روان وم نو دا کارکون او د دې لیډر اختلاف پیدا شي وقال الذين اتبعوا وبوي هغه کسان چې تابعداري کړو کارکنانو خبرې وبوي دا کارکنان لو ان لنا کاش چې وې زموږ دپاره کرتن یو ځلې واپسې فنتبرأ نو موږ به ځان بېزاره کړی وي د دوی نه کاش چې دې دنیا ته یو ځلې ورغلی واپس نو موږ به دې لیډرانو ته چل خولی بیا ابا تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی زموږ نه بېزاري حاصل کړه دلته زموږ نه بېزارۍ د بایکاټ اعلان یې وکړو دوی چې څنګه موږ سره دلته همکار وکړو او زموږ نه بېزاري د ځان یې ناخبره کړو او موږ ته دنیا کې د ګناه د لارې چې کوم دی نو هغه ښودنه کوله د ګناه په لار پسې روان کړي نو کاش هغه وخت هغه واپس راشي نو موږ به دې ته چې کوم دی نو چل وښیو بیا وایي هلته بیا چې کوم دی نو بایکاټ کې د یو بل نه او دارنګې چې کوم دی نو هغه اعلانونه به کېږي نو کارکنان به د دنیا په ژوند پسې ارمان کوي کذلک یریهم الله همدارنګې ښیي الله رب العزت اعمالهم بدلې د عملونو د دوی دې ته حسرات دپاره د حسرت او د افسوس علیهم په دوی باندې الله به ورته یو عمل د دې ښیي او د هغې بدله به ورته ښیي چې دا عمل خو کړی او د دې دا بدله را دوی به دا منګولې مروړي بیا هلته وما هم بخارجین من النار او نه به دوی وتونکي د اور نه هلته بیا د وتو لار نه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا رد شرک فعلي چې په ځمکه کې الله کوم حلال کړي دي هغه په ځان مه حراموه او چې کوم یې حرام کړي دي نو په ځان باندې د لیډر د وجې د پیر د وجې د مرشد د وجې هغه چې کوم دی مه حراموه یا ایها الناس ای خلکو کلوا خورئ مما له هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلاله طیبا پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان د خپل لیډرانو خبرې مه منئ انه لکم عدو مبین یقینا د الله ستاسو یقینا د شیطانو ستاسو لپاره عدو مبین دشمن د ښکاره انما یأمرکم بالسوء والفحشاء دې ځای نه د شیطان صفتونه ذکر کوي اوس
چې هغه د انسانانو په شکل کې لیډر دی او کنه د پیریانو په شکل کې شیطان دی چې تا ته په بدو کارونو باندې په بېحیایۍ په کارونو او په خبرو باندې حکم کوي د ده نه ځان ساته انما یأمرکم یقینا حکم کوي تاسو ته بالسوء په بدو کارونو والفحشاء د بېحیایۍ په وینا ان تقولو دا چې ووایئ تاسو علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ په الله پسې هغه ووایئ چې تاسو ته د هغې علم نه وي تاسو ته د دې حکم کوي چې بېحیایي شروع کوي دارنګې ګناهونو ته کار ووایئ وإذا قیل لهم اتبعوا زورنا او رد په دلیل د مشرک باندې وإذا قیل او کله چې وویل شي لهم دوی ته اتبعوا تابعداري کوئ ما دا اوس انزل الله چې الله رالیږلي قانون دی وایي بل نتبع بلکې موږ تابعداري کوو ما دا اوس الفینا علیه آباءنا چې موږ موندلي دي په هغې باندې خپل پلارانو دی په دلیل کې خپل مشران پیش کوي چې موږ د الله حکم نه منو زموږ مشرانو موږ ته داسې ویلي موږ د مشرانو خبره منو والله وایي دا د مشرک دلیل دی د توحید او د مؤمن په مقابله کې اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون الله وی اگر که وو پلاران دوی لا یعقلون شیئا کې نه پوهېدل په هېڅ څیز باندې ولا یهتدون نه لیغه لاره مونده اگر که مشران د دې ګمراه وو بیا هم دی په هغې پسې رواني ځکه د ضد او د عینات د وجې نه ومثل الذین کفروا کمثل الذي مثال او مذمت د مشرکانو ذکر کوي چې د مشرک اواز خپل الہ ته قبر ته دارنګې چې کوم دی بت ته دارنګې چې کوم دی او بل دغه ته هغه داسې دی لکه سړی چې ځناور ته نارې وایي هغه په نارو باندې د دې په چغو په مطلب خو نه پوهېږي هغه که اوري نو صرف د دغه اواز اوري دعاء چې دی ورته مخصوص الفاظ وایي د هر ځناور ته د دا بللو یا چې کوم دی ونداء صرف چغې وایي د رعب دپاره او د رعب دپاره شړي یا چې کوم دی نو ځان طرف ته یې رابلي او چغې ورته وایي د دې دا اواز او دا بلنه دی دغې بوتانو ته دارنګې دغې قبرونو ته داسې ده لکه سړی چې ځناور ته چغې وایي نو ځناور د ده خبرې په مطلب نه پوهېږي ومثل الذین مثال د هغه کسانو چې مشرک کفرو چې کفر یې کړلی مشرکان دي او د دې د الہ کمثل الذي په شان د هغه کس دی یعنې خو چې چغې وي بما هغه څه ته لا یسمعو چې نه پوهېږي د دې په مطلبو الا دعاء مګر صرف هغه اواز او نداء او چغې چې مطلب یې نه پوهېږي خو صرف دعاء هغه مخصوص الفاظ د رابللو د ځناورو ونداء او چغې د رعب دبدبې دپاره صرف شړلو دپاره یو طرف ته څه معنا یې نه وي خو هسې چې کوم دی نو پشې یا چې کوم دی بل داسې ورشه داسې ټکې ورته ووایي چې د هغې څه معنا نه وي صرف د رعب دپاره وایي صمون دا کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم لا یعقلون دي نه پوهېږي په حق باندې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم رد په تحریمات العباد باندې چې کوم څیزونه بندګانو حرام کړي دي هغې نه ځان وساتئ یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو کلوا خورئ من طیبات ما د پاک هغه نه رزقناکم چې موږ رزق درکړل تاسو ته واشکروا لله شکر د الله وباسئ ان کنتم که چېرې تاسو ایاه تعبدون د الله ته عبادت کوونکي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر دې ځای نه رد په تحریمات الله چې الله کوم حرام کړي نو هغه چې کوم دی نو ځان نه حلالوئ بیا ما انما حرم یقینا حرام کړي دي الله رب العزت علیکم په تاسو باندې الميتة مرداره والدم او دارنګې هغه وینه دې سورت انعام کې د والدم سره مصفوحا ټکې راځي هغه وینه چې په شړ بهیږي تازه او دارنګې ژوندي سا وینه بهیږي حلالي کې په شړ ته نه بهیږي دغه وینه حرامه ده مشرکانو به دا خوړه اوس هم خوري ولحم الخنزیر غوښه د خنزیر دا حرامه شوې ده ځکه په دې کې بېغیرتوب راځي په انسان کې وما اوهل او حرام کړل شوی دی هغه څیز چې اواز پرې وکړل شو لغیر الله دپاره د غیر الله نظر پرې د غیر الله وبللی شو چې یاره دا د پلانکي دپاره حلالومه که هغه پیر بابا یا که د عبدالقادر جیلاني او که د لوز باندې یا د شمس التبریز بابا یا د غټ پیر او ولي په نوم باندې حلال کړی شو دا حرامه ده او من استر نه څوک چې محتاجه کړی شو دی ته غیر باغ نه وي بغاوت کوونکې ولا عاد نه وي د حد نه زیاتې کوونکې دا مرداره وه او حلاله نه وه د باندې چې کوم دی نو لوږه راله او دا لوږه دې حد ته ورسېده چې دی اوس مړ کېږي او صرف مرداره ده په هغه ځای کې یا چې کوم دی نظر د غیر الله پروت دی یا غوښه د خنزیر ده یا وینه ده دی به دا خوري ولا عاد دی په دې کې زیاتې نه کوي دومره به نه خوري چې ځان بالکل هغه چې کوم دی نو تر خولې موړ کړي بلکې دومره به خوري صرف چې نه مرګ نه پرې بچ شي او که چېرته دشمن پې چې کوم دی نو اسلحه کېښود او وجني د مرګ یاره ته وایي چې شا به خوره نو دغه وخت هم ته اجازت دی خو دی به چې کوم دی لا باغن غیر باغن بغاوت کوونکې قصدن به چې کوم دی نو زیاته نه خوري صرف دومره به خوري چې ځان پې خلاص کړي ومن استر څوک چې محتاجه کړی شو غیر باغ نه وي بغاوت کوونکې ولا عادي نه وي زیاتې کوونکې د حد نه فلا اسم علیه نشته په ده باندې څه ګناه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخښونکی مهربانه ذات دی ان الذین یکتمون ما انزل الله زورونه پټوونکو ته د حق ده او رد په شرک فعلي باندې چې د خېټې غم دې رسنه نو د هغې سزاګانې ښیي ان الذین یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما هغه احکامات انزل الله چې الله رالیږلي من الکتاب په قرآن کې ویشترون او دی اخلي به په دې باندې ثمنا قلیله دنیا لګه د دنیا د مفادو لپاره د دین پرېږدي او د دین احکامات پټوي
اولئک دا خلق ما یاکلون فی بطونهم دینا چې خپل خېټو ته الا النار مگر اور هغه چې کوم نه مولیان دي او عام خلق د حجر دین په نوم باندې دنیا علي او حق پټي حق مسله پټي نو ګویا چې دی خېټو ته خپل اور اچي ولا یکلمهم الله او خبر بونه کې دوی سره الله یوم القیامت په ورځ د قیامت د دویمه صدا شو دویمه صدا ولا یزکیهم او پاک دي له ګناه چې قابل د معافی وګرځي ګناونه به نه ختمي دا ګناونه هغه بدله به ولادت الله به ورکی ولهم عذاب الیم سلورمه صدا دوی لپاره به عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى بنزم د دې چې کوم نه هغه عذاب اولئک دا خلق د اشتروا الضلاله چې خوخه کوي گمراهی بالهدى بدل هدایت کی ولا عذاب او عذاب لرب المغفرت او بدل مغفرت کی مغفرت پرې هو د عذاب چې کوم دی راوغه فما اصبر او على النار نو سن آشنا صبر دی په اور باندې عذاب باندې سن آشنا صبر کوي ذالک بانهم دا سزاګان دی ولې ور کوي د دې وجه چې کینن الله رب العزت نزل الكتاب را لګل د قران لره بالحق د پاره د بیان د حق لپاره د دې چې خلق د الله د احکاماتو خبر شي دی هغه پټي او صرف د دنیا د ګټلو ذریعہ جوړي وان الذين يقيننا كسان اختلفوا في الكتاب چې اختلاف وکړي په قران کې دغه لفي شقاق هم په بدبختیا کې دی بعید لره کې د حق نه دا بدبخت دي ليس البر ان تولوا وجوهكم